السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو دا یو ویډیو در سره شیر کوم شاته یو 2 منټه خبره در سره کوم لکه مروت چې مشر دی وی حق خبره دی وی وندرتوب دی وی نو داسې دی وی په دې ویډیو کې ملاحظه کو نن چې کومه جرګه وا جرګې چې دلته یو مشر ویل چې دا خلک ما ته راغلي دي دا خلک خپل امن لپاره راغلي وو دا خلک نه پی ټی آی وو دا خلک نه جمعیت وو دا خلک نه جماعت اسلامي وو دا هیچا نو دا ټول مشترک یو قوم وو او قومیت په سطح باندې دلته راغلي وو هیڅ څوک دا نه وایي چې دا ما پر راغلي وو ځکه چې کچېرې تاسو هغه مشر وایي چې زه دوره تکړه یم لا چند مشران نو د بیا داسې یو کې چې د پیسو فیکټرۍ ته دې دا قوم ورغواړي قوم به وروځي بیا د هلته ورته چیني دغسې لکه څرنګه اوس ټاون مخې ته ناست بیا د ګیس ته دغسې او دلته جلسې چې کوم دا بیان سله او چې جذباتي خبرې به نه کوو خو هغه باوجود د اشفاق خان میناخیل بیا هم وکړلې جذباتي خبرې به ولې نه کې سپینې خبرې چې نه سې کوای کوم ضرورت ته داسې جرګې چا پلار دلته اپریشن نه سي کوای دا خو مخکې شیر افضل خان ویلي و دلته نورو ویلي و زه صرف دومره وایم چې کچېرې مشر وي مشر د اشفاق خان میناخیل غوندې دلته طارق سعید خان په حوالې سره زه یو منټ ویډیو ورناخېږي طارق سعید خان باندې خلکو تنقید ځکه وکړ جمعیت ملګرو دی چې دلته سیاسي سکورینګ کاو نو طارق سعید خان خبره دوره وکړه چې دلته عمران خان وزیر اعظم و د ټول پاکستان چې امن دا باید تاسو ټول خلک مني چې کله عمران خان وزیر اعظم نو په ټول خطاب په ټول پاکستان چې امن و وزیر اعظم سره امن تعلق لري د وفاق سره تعلق لري چې کوم تاسو به چې کور کمانډر چې نیږي هغه سره تعلق لري وزیر اعظم انډر لاندې وی امن چې کله تا عمران خان وزیر اعظم نو امن دا خبره چوک تر واخ کوي سي دا خبره طارق سعید خان هلته صفا کړې ده سپینه کړې ده صحیح کړې ده نو دلته جمعیت ملګرو شیر افضل خان په حوالې سره شیر افضل خان نو دلته جمعیت وال نو مولانا فضل الرحمن صاحب چې دلته ایم این اے زوی کینډیډیټ و نو هغه قیادت مولانا فضل الرحمن صاحب نو بیا چې هغه نو بیا د نور ملګري د مخالفین په دې باندې تنقید مکو بیا داسې اشام خان نو بیا داسې انور سیف الله خان هم نو داسې په ټولو هغه باندې دلته شیر افضل خان کزن دو پی ټی آی ضلعي صدر جوهر محمد خان او ایم پی ایز و کزن یو کوارډینیټرز یو ټول شرکت کړی نو صرف دومره وایو چې نر سړی چې هر میدان چې به تاسو لیدلی چې چېرته قومیت خبره راغلي به اشفاق خان میناخیل په نره په غیرت باندې خبره کړي او په پښتو باندې صفا مجلسې کړی نو په کار وه چې د جرګه چې نن سلی وه نو دغسې نر توب او دغسې مجلس موږ ته مشرانو ته په کار ده نو دا ویډیو ملاحظه کو او اخري چې زه دا وایم چې دا مشران چې کوم دي مروت قومي جرګې وال دې نه موږ امید ساتو چې مخ ته احتجاج ډېر ژر بدو د پیسو فیکټرۍ تر غواړي مخې ته دا موږ دونه امید ده د اشفاق خان مجلس وارو د ما قدرمندو مشرانو کشرانو نن دا چوره خلک راغلی ده د مروت قوم زه د ټولو ډېره شکریه ادا کوم که ما مخ ته خلک ناسته او که ما مخ شاته ما مشران ناست دي په سټیج باندې زه د ټولو ډېره شکریه ادا کوم زه د میډیا والو ډېره شکریه ادا کوم ځکه چې میډیا ډېر رول ده په دغسې کیسو چې او زه دا وایم چې نن د دا ټوله دنیا وګوري دا موږ خبرې وګوري چې نن چوره خلک وروتلی ده د امن دپاره نن ټول د مالکي بازار بنده تقریبا اورنګ بنده ټوله ضلع بنده نو دا یو پیغام چې دنیا ته او دا پیغام چې ټول پاکستان ته چې دا خلک امن پسنده او امن غواړي زه خبره شروع کوم خو دلته بعضې خلک بعضې مشران وایي
چې جذباتو کیسې به نه کوو خو چې جذباتو داسې دا نن شور محنت خو نه ده چې جذباتو کیسه نه وي چې بیا خو دا ټول تاسو موږ شالف کړو بیا دا خلک خو خو در باندې ځان وکړي دا خلک وایي چې دا ګورئ چې دا مړېږو او بېعزته کېږو خو دا وایي چې مروت خوشحاله دي وکړه غږ نه کوي د جذباتو کیسه به چغه یې راپسې کوو لږ دې به جذبات کوو خو په اصولو او په طریقو اوږده وینا نو داسې دا نشکي به صبر تحمل وکړو نشکي صبر وکړو موږ LPS مشر دا طارق سعید خان کیسه وکړه خو تاسو څیخې نارې شولې کړې چای کړې چینه ګوره داسې نه ده پکار مشر دا یو عزت خدای پاک ورکړی کیسه دې ته نه ورسوله شاته تردید ته وکړو بیا تاسو ټولو تاړیوال مې ټیټ ټیټ موږ مروت خو دغه خواره کیسه ده چې په تېز کې شاته نارې پسې کړې شوه او ټیټ ته تاړي پسې نشته ده ټول څه پکو نو زه اول من تقریر ته ولګیا زه د مروت قومي جرګې نه ما تحفظات دي خو نن د امن جرګه ده نو د امن په وساطت سره زه راغلی یم دا چې څومره خلک راغلی دا امن پاره راغلی ده صرف تا دپاره نه راغلی دا ټول امن دپاره راغلی ده چې دا څومره علاقه ډنډن ده دا صرف امن دپاره نو ما به خپل تحفظات دي خو نن دلته ډېر عزتمن مشران ناست دي او مختلف پارټیو کسان ناست دي موږ نه پچې سیاست کوو او نه د پارټیو نامونه اخلو او نه د خپلې پارټۍ چې تاسو وایئ چې دا د خپلې پارټۍ صفت کوي خو یوه قومي خبره کوو موږ اچوک متل کوي وایي چې کله خندا راځي کله ژړا راځي نو موږ ته نن هم کله خندا راځي او کله ژړا راځي خندا په دې باندې راځي چې د ما دومره غټ ملک ته دومره زورور ملک ته ما چې فلسطین خو نه ده چې نن مو غریبانو باندې ته وګوره چې حال لګیا ده بمبار په لګیا ده دونه چې نسته لوټې وړې کړی افغانستان نه ده چې نه جازونه شته ورسره نه چشه شته ورسره خو نن یې ته هلته امن وګوره ما سره خو جازونه دي هلیکاپټرونه دي سانسار ده فوج ده هر سره او کله چې ټي وي خلاصه بیا وایي انډیا ته مو داسې وویله بیا مو هغه ته داسې وویله نه دا جازونه دا هلیکاپټرونه دا دونه ډېر فوج نه تېر دي موږ برخې ته کوي ما څلور کسان دي مړه کړه څلور کسان دي ما ولبېګونه مړه کړو چا یې پوښتنه وکړه څلور کسان ما دلته یو کس دلته دا په ګوګل والا وایي دغسې څلور کسان دا مړه کړو نو موږ تا ته چوني په لاس کړي دي چې کله مو مړوې کله مو په کورو لګېږي او موږ په ځان نه کوو ټوله جنوبي افریقا دما قوم ونه دما ملت قوم ونه یو قوم نشته څوک ټول ما شرمونه بیزته کوي ما غیرت ختموي سوال نه پیدا کیږي چې کومه په کورو کې نه ما مړوي خامخا نه
کار کړی دا ټولونه وړې دا ټوله پښتونخوا نه راغله نن به زه خوار یو نن به زه غریب یو نن به زه پښېمانه یو خو غیرت خو مې چاند راوړه غیرت خو مې خپل ده مبارک کوم مبارک کوم مبارک کوم امن غواړو امن غواړو امن غواړو غیرت خو مې خپل ده نن ورې په دا ټوله جنوب یزا چې واخله قوت نه واخله زه در په بیړه باندې چا نه کړی ده ما نه کړی ده ما ملت چا نه کړی ده کومه چا نه کړی ده تاسو ته ویلی شي تاسو پلارونو په وینه توی کړي دي په دغه میدان باندې په دغه خاوره باندې امام مروت کوم مشرانو وینه توی کړي دي نن دا خلک وایي چې په مروت په ځای اپریشن کوم اپریشن خو ته دا خاوره په دغه خاوره ته ورته اپریشن نشي کولی دا خاوره غیرتیانو خاوره ده دا خاوره پښتنو خاوره ده دا خاوره د مروتو خاوره ده دا خاوره بغیرت ولیدلو دا ټوله خبیثې موږ ساتانه بغیرت یو سوات خلک درپسې وواته نه بله به ګلې ومانه کلاب کړه سوات به مې کلاب کړو نن وګوره میډیاوالو دا خلک وګوره دا سوات ته کم ده سوات ته کم خلک ده دا غیرتي خلک ده دا بهادر خلک ده دا تکړه خلک ده دا مروت خلک ده تو اپریشن خو ته نه لګیا تو اپریشن خو نه لګیا ده چا ژبته ته کړی ده نن ټول ما ته وشوه په میدان یې ته وشوه ته چا منې کړی یې موږ دې وینو چې اسمان چې هلیکاپټرونه یو کتاب ساز تجویز ما تر کړو مروتو عزیزانو تجویز ده زه تجویز ورکوم 4,500 فوج دلته پروت ده 4,500 فوج دلته پروت ده او چې دوی دوره کاټي دوره کوټي کسانو طالبانو مقابله نشي کولی بیا Ce kažu mušte prijeda do komte prijeda. Anano, da pulis da yarghamar karada. Tol umar pulis ka mush control karada. Do koma pulis control karada. Da nada kara.
تعلیمي ادارې دې نه بند کړې نور خلکو نه مو نور زړکیو نور بچیو نه مو سرکار جوړوي تعلیمي ادارې موږ ته فورا لایقو د مشرانو ته دا وایو ما خو به مشورې چې نه واخلي نو ما مشورې چې نه اخلي موږ د سره پرېږدي وکړه منډه وکړه مزه یې کوئ چې